دا رڼا چا راوړه؟ دا قرآن راوړه. نن زما په زړه کې د قرآن سره څومره محبت، عشق مې د قرآن سره څومره دی، جذبه مې د قرآن سره څومره ده. دا د الله کلام دی، دې ته کلام الله ویل کېږي. په تمامو کتابونو ته په دې باندې فضیلت حاصل دی. تورات، انجیل، زبور، ایدا دغه کلامونه د الله کتابونه وایي. دا د الله کتابونه دي، دا قرآن د الله کلام دی. د دې ذمہداري الله په خپل اخیستې ده. الله ته نبی علیہ السلام په تمامو انبیاو کې افضل و. الله ته دا امت په تمامو امتونو کې افضل و. نو رب کائنات ته قرآن په تمامو کتابونو کې افضل دی. د دې افضل امت افضل نبی ته الله دا قرآن ورکړو. او محترمو، څنګه چې قرآن مقدس کتاب دی، څنګه چې قرآن اعلی کتاب دی، دغه رنګه د قرآن حاملین، قرآن یادونکي دا د الله په نزد کې لوی مقام او مرتبه لري. محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من احب ان ينظر الى متقاء الله فلينظر الى المتعلمين. کوم انسان دا خواهش لري ما د الله محبوبین ولیدي، ما د الله کور والا ولیدي، ما د الله تعلق والا ولیدي، ما د هغه مخلوق ولیدي چې د هغې د خولې نه راوتي الفاظ رب کائنات ته عرش راکوي، الله یې په عرش اوري، الله ورته د عرش ته ګوري. د ځمکې په مخ باندې محبوب خلک، د ځمکې په مخ باندې اعلی خلک، د ځمکې په مخ باندې معزز خلک. نبی علیہ السلام فرمایي: فلینظر الی المتعلمین. دې متعلمینو ته وګوره، دا د ځمکې په مخ باندې ستوري ځلېږي، دا د قرآن حاملین دي، اسمان فرشتې، د هوا مارغان، د دریاب کبان، د سوړي چینجي، دا د دې لپاره استغفار وایي. نبی علیہ السلام فرمایي: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. ډېر رکوع والا، ډېر جهاد والا، ډېر اردو والا دا بهتر نه دی، بلکې بهترین دي دا غربا، دا مساکین، دا د صفې، دا د ارکم طالبان، کوم چې بدنو کې د لاسه بې هوشه راپرېوتل، دا معزز دي، دا معزز خلک دي. د الله په نیز باندې قرآن حاملین، قرآن ویونکي، قرآن زده کوونکي، دا معزز دي. دو نظرونه چلېږي محترم. یو زما ستا د دوکې نظر دی، یو د رب کائنات حقیقي نظر دی. زما ستا په نظر کې کامیاب څوک دی؟ چا سره ډېر روپۍ وي، جایداد وي، بنګلې وي، لارۍ وي، موټرې وي، دا کس د زمانې معزز دی. خدای دې کړي چې تر پوندو پورې کمعقل او بېوقوفه وي، خو زما د معاشرې جرګوال به هغه سړي وي چا سره چې روپۍ ډېرې وي، چا سره چې وزارت وي، ممبري ده. ولې دا خو اندا قانون شوي، اندا قانون نه دی. مسلمان نن ګوره دلته کې دوه کسان ولاړ دي، د شل د مثال یو نه دوه علماو اوږد ورکړو، بل نه درېو لیونو اوږد ورکړو. دغه درېو لیوني د دوو علماو په مابین کې هغه افضل شي او بهتر شي په دې اندا قانون کې. نو محترمو، الله وایي نه، بهتر هغه انسان دی چې قرآن زده کړو، یا قرآن د خپلې سینې سره ولګو، قرآن سینه کې رابند کو، نو دغه انسان افضل دی. دلته دنیا ته ګوره محترمه، په دنیا کې یو انسان راپاسي، د میډیکل ډګري حاصلوي، هغې نه مخکې 10-15 کاله تعلیم وکړو، بیا د میډیکل نه لاړو سیدو میډیکل کالج کې د هغې زنده مثال په دې 13 میاشتو کې موجود شوی هم دی. موږ یې مثال کې ذکر کوو او د هغې حقیقت په دې 13 میاشتو کې دننه د شغلې د یو ډاکټر په نامه باندې مشهور شوی هم. د FSC پورې تعلیم یو کس وکړو، د هغې نه پس 15 کاله میډیکل یې هم وکړو، او د هغې نه پس چې کور ته راتلو په لار کې اکسیډنټ وکړو او مړ شو. د سوالګر کې اکسیډنټ وکړو او مړ شو. آیا د کس کور ته به تنها راشي؟ دې په مستقبل په ډاکټرانو کې شمار دی، د پلار هغه خواري زاري اوبه وړه که اوبه نه ده. لیکن زما بچي او بچي نه دی بابا قاعده شروع کړه، قاعده دی بابا شروع کړله او ته پکې یو صفحه وویله، یوه کرښه وویله او ته اکسیډنټ وکړو، د نه مرګ راغې، د قیامت په ورځ به د قرآن حافظ سر پاسې. مستقبل د چا روښانه دی؟ مستقبل د چا جوړ دی؟ محترمو یاد ساتئ، محترمو
د هغې کس ته مستقبل جوړ دی چا سره چې په لاس کې قرآن وي د تېرو 3 میاشتو کې مخکې د شکلي یو ډاکټر د KMC دی د فشار میډیکل کالج دی د ډاکټرۍ ډګري پوره کړه او چې کله کور ته راغلو که نه 12 پورې تعلیم یې وکړو بیا MBBS 15 کال وکړو او پلان یې وی چې زما بچی ډاکټر شي اوس په ما راحت راشي اوس په دې ډېرې روپۍ ماله وګټي او چې کله کور ته راورسېد ډګري کور ته راوړه په هغه شپه به الله جل شانه عزرایل راولېږه او وفات شو محترم خو دا حافظ قرآن وفات شوی دا عالم دین وفات شوی دا انسان د ده لپاره هم کامیابي وه او د پلار مور دپاره هم کامیابي وه نو کامیابي الله په قرآن کې ده د الله په نسبت باندې غوره مخلوق څوک دی دا قرآن حال دی من احب ان ينظر الى عتقاء الله فلينظر الى المتعلمين دې متعلمینو ته وګوره دا د الله په نسبت باندې غوره مخلوق دی نبی اسلام فرمایي ما من متعلم الا يحترق الى باب العالم الا وله في كل قدم وبكل حرف حسنه د دې والدینو ته وایي چې کله د ماشوم د کور روان شي یو قدم اخلي یو حرف دلته کې وایي نبی اسلام فرمایي بكل قدم وبكل حرف عبادت الصلاه په یو قدم باندې په یو حرف باندې رب کائنات په یو کال اجر ورکوي او هو يمشي على الارض والارض تستغفر له دې په ځمکه قدمونه اخلي د ځمکه لپاره استغفار وایي دا مجلس بهترین دی دا بچي بهترین دی او د دې اساتذه کرام علماء کرام بهترین دي نن دې ماشوم ته د قرآن سره سره زما محترمو وبالوالدین احسان ښودلي چې د مور پلار سره احسان کوه دې ماشوم ته به یې دا ویلي چې ولاده چې د خپل مور او پلار خبر وښکته نه غورځوي دروغ به نه وایي دلته به یې د زندګۍ تربیت ښودلی وي بچیو مونځ به نه پرېږدي اقیموا الصلاه و آتوا الزکات به یې ورته ښودلي وي